بسم الله الرحمن الرحيم. ورون تاسو شروع کړو په صفاتو کې صفاتها جهر یو بسیسو وريخ صحیح شو صفاتها جهر مونږ ویلو سم ویلو او لاندې شرک مداغي زدم ویلو چې محموسها فحثه شخص سكت نن موږ سره په جوړمنی شرک دویم حرف صفت چراغله دی هغه رخون صح رخون مولا علی قاری سے وایي چې د اعراب باندې زبر زیر پیش ټول جایز دي او روایت او مشهور دا زیر دي رخون صح رخوت څه ته وایي رخوت ویل شي نرمه نرم تا په معنا د لین سره راځي اللین په قران شریف کې هم په دې معنا سره استعمال شوی دی سليمان عليه السلام د پر الله تعالی د هوا مسخر کړي و هغه څه کړي و چې هغه په تخ په هوا کې وچتاو الله تعالی په قدرت باندې هوا به نرم روانه وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب صحيح شو انه رخوت رخاء یا رخو زبر زیر پیش ټولو سره راغلي دي او معنی سره نرمي معنی سره نرمي نرمي څه معنی ده معنی دا چې دا حروف ته ادا کې نو دا د خپل مخرج نه په نرمي سره ادا کې دغه نرموالي د حروف کې سوي نرموالي او چې کله دا حروف ساکن وي نو دی حروف باندې आवाज جاری کیږي دی باندې आवाज جاری کیږي لکه ته وې چې لذیذ یا عزیز دی باندې आवाज کیږي جاری کیږي او د دې حروف ضد چې کوم دي د رخوت د دې ضد راځي شدت نو بعض علماء لیکلي دي چې رخوت او شدت دا دوه زیدونه دي او توسط د دې په منځ کې یو صفت دی توسط هدایت القاری کې عبد الفتاح مرصفی رحمت الله علیه فرمایي چې شدت او توسط دا دوه د رخوت زیدونه دي د الفاظ کې مای باندې عمل شوی صحیح شو ځکه شدت کې مکمل आवाज بنديږي او رخوت کې نیم بندي توسط کې نیم بنديږي شدت کې مکمل بنديږي او توسط کې نیم بندي او رخوت مکمل جاری دي نو یو مکمل جاری دي او یو مکمل بندي یو نیم بندي نه دوه دا زیدونه شو وای نه شو لکه اوس یو کس دی او هغه ته لس پیړې والي دی بل چې کوم دي 15 پیړې والي دی دوه دشمنان دي یو دوه دي لکه خو یو دی لس والي یو دی 15 والي دی والي خو دي دوه دي کنه دوه وی چې موږ ته بلا سره یې پرې دوه دی نه او بل دوه ته یو ځای شنو بس بیا و نابوس سخی جوړ کی صحیح ده نو شدت کې مکمل आवाज باندې او توسط کې نیم باندې او رخوت کې مکمل جاری دی نو دا دوانه شدت او توسط د رخوت زیدونه شدت څه ته ویل شي شدت دا ویل شي سختوالی ته ځکه چې رخوت څه ته ویل شي نرمه ته رخوت څه ته ویل شي نو شدت بس ته وایي ځکه چې دا متضاد دي کنه یو نرم دی بل سره سخت دی نو شدت څه ته ویل شي دا حروف په سختۍ ادا کیږي رخوت ولا په ساده کېدل شدت ولا با رخوت ولا حروف چې کله ساکنو دي کې आवाज جاری کېده دي کې आवाज چې شدت ولا ساکن وي هغه आवाज جاری کېږي نه بنديږي با سکی وبکي شدت ولا حروف دا اته حروف دي چې جزر رحمت الله علیه دغه مجموعه اجد قطن بكت لكذا حمزه جيم دال اجد قط قاف طا او بكت با كاف تا بكت معنى دي حروف سنه نو نهايه القول مفيد کې دا خبره نقل کړې ده علامه
مکی نصر رحمت الله علیه چې دا یو عربي په عربو کې یو کسو دا هغه یو زنانه خوښه وه د هغې قط سیرمو قط ما چېرته یو ځل روانو او هغې جړل هغې په کور کې څه کوله کور کې خاوند به والې وه یا چېرته ورور به والې وه پلار به والې وه جړلې چې جړلې دی پې خفه شو د وی اجدو قطن بکت ما وموندله قط بکت چې څه یې کوله جړلې الله تعالی دې موږ او تاسو ته بس خپل بیبیانې نصیب کړي نور څوک پرې روان بهرحال د الله تعالی د دې خبره ما اوږدېږي خو خیر دی اوږده خبره پوه شئ بیا دا الله تعالی څنګه چې دی زنانو ته پکار دي چې دی خپل خاوند ته ځان ښایسته کوي دا نه چې کور ته لاړ شي او هغې صفیه کې تپلي او چې کوم دی نو ورته لاس ونه مېلوي زمونږ ښځه خو پروا هم نه ساتي چې خاوند مې راغی او که لاړه پته مو ورته نه چې راغلی دی او که نه راغلی بل حدیث کې راځي چې ښځې له دا پکار دي چې دا خاوند کله راشي چې د استقبال وکړي نو چې ښه ښځه وي او خاوند یې بار نستړی راشي او د استقبال وکړي نو دا غمونه هیر شي او چې دا دغه ښځې وي نو چې خاوند یې راشي ورته وي ښه دا ستا راتلو ټیم دی او دا نشته وایغه نشته د غریب په خپل راتلو باندې ستومان دا خامخا بیا د قط په شان زنانې ګوري چې هغې سره محبت وکړم او بس پرېږدوم دا صخره ده په ټوله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانې ډېرې وې خو دې کې یو بیبي ده ام سلمه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په جنت کې به دا حوره د خاوند دپاره ځان داسې سنبالئ لکه چې څنګه زما دپاره ام سلمه ځان سنبالئ خبره مې پوهېږي خاوند دپاره ځان سنبالول پکار دي پاکول پکار دي دغه شان سړي ته هم پکار دي چې د خپلې ښځې دپاره ځان څه کړي ښایسته کړي صحیح شوه پاکې کپړې اچوي ځان باندې لاس ماسوئ دا نه چې په کور کې لکه بوتل په شان دي او چې بهر راوځي نو بس ویښته م غوړ کړي او پټکې م ښه ټیټ ووایي او ښځه چې کوم دی هغې مخې ته ځان هسې چې څه نه دي د دې وجه نه خو چې کوم غټ علما تېر شوي دي د هغې بیبیانو به د هغې ډېر زیات عزت کولو ځکه چې د هغې څنګه بار زندګي وه دقه شانې دنم زندګي وه په کور کې او زمونږ بار یو شانتې زندګي وه چې کور ته راشو بیا هغه شانتې نه وو نو بیا کیسه ګډه وه بهرحال دا خو هغه معنه وه چې چا کړې وه اجد قطن بکت سره چې ما وموندله قط زنانه بکت چې دې څه کوله جړلې یو بله معنی یو عالم کړې ده زما هغه خوښه ده او د دې بخاري شریف شارح دی قسطلاني رحمت الله علیه هغه په دې جزرې باندې شرح لیکلی ده اللآلي السنیه نو د هغې تحقیق چې شوی دی او کوم عالم د هغې تحقیق کړی دی نو په حاشیه باندې د دې معنی لیکلی ده چې اجد قطن ما وموندله قط زنانه بکت من خشیت الله چې هغې جړل د الله تعالی د یرې نه یې جړل چې بوله د الله تعالی د یرې نه یې جړل داسې زنانه هم وي چې الله تعالی ته جاړي د الله تعالی نه د خپلو ګناهونو معافي غواړي تاسو ته مخکې ورځ ما کیسې کړې وه که نه دا یو زنانه چې تاسو نه به یېرئ چې خواجه باقي بالله په کوم لوی پیرو هغه راغی او شیطان سره ټکولو ویره دا ښځه خو زه نه شم دوکه کولی هغه پریشانه شو چې زما په علاقه کې دومره لوی ولیه کوم دی نه راغلی ده بزرګه خاوند یې زمیندار و هغه نه تپوس کو دا عالمه ده وینه عالمه خو نه ده چې ورته بیعت یې کړی بیعت میعت هم نه دی کړی تبلیغ ته تللی د تبلیغ د سره پېژنې نه نو څنګه نیکه ده نو هغې ورته وي وایي زما خاوند لرګي راوړي ځنګل نه او زه یې سوځومه یو ځل یې نیغ لرګي راوړو ما ته وایي چې دا دیوال سره ودروه ما ته وایي دا مه سوځوه نو وایي زما زړه ته دا خبر راغله ګوره چې کوم لرګي نیغ دی نو هغه مونږ نه سوځو کوم سوځو چې دا نیغ به په کار راشي نو که په دنیا کې مونږ ځان نیغ کړو نو الله تعالی په جهنم کې نه سوځي د هغې نه نیغه شوې وه خبره پوهېږي دې وجه نه بعضې عالمان وایي د انسان د هدایت دپاره بعضې وخت کې په دیوال باندې یو خبره لیکلی شوي خو دا هدایت ذریعه وګرځي
او بعض وخت غټ غټ کتابونه وي اوس دې حاصل نکي الله تعالی زموږ هدایت نصیب کړي چې کوم خبرې مونږ وایو الله تعالی په دې مونږ ته عمل کولو توفیق را نصیب نو هغه وایي اجد قطن بکت ماون مندلقت زنانا بکت چې جړلې من خشیت الله لسنا الله تعالی د يرنا الله تعالی د زمونږه دغه مقام نصیب کړي چې مونږ الله تعالی ته وجاړو ها او شاطبی رحمت الله علیه فرمایي دا انسان چې نه جاړي دا ولې نه جاړي ته دعا ته الله سجد کې الله ته نه جاړي ولې نه جاړي شاطبی سے وی ولکنها عن قسوه القلب قحطها د دې سترګو د خوشکوالي چرانغلي دی ولې انسان د اوخ نه به دا د زړه د سختوالي وجه ده موږ زړه سخت جوړ دا څنګه موږ وی لکه اکسیډنټ وشو بس وځانګي دا څو کسه مړ شو یارو پینځه مړ شو زه خیر شو خیر نه الګا د ما کو شو څه چلو شو یار یو سلو پکې مړی خزه خیر دې سل لګ خیر مرای نه یو قسم د قیمتي دی چې هغه بغیر د کلمې نه لاړو په دمر لاړو دا تاسو زمونږ نه کیږي ها زمونږ نه نه کیږي تاسو پکارو چې دا کس زمونږ د دعوت مخکې لاړ پکاره چې موږ د ویل چې راکړه الله او معنا دا رسول معنا په دین باندې روان شه پکاره چې موږ ته ویل چونکی هغه زړه سخت شوی دی هغه وجنه الله تعالی د جړه ډېر شوی دا الله تعالی د زموږ زړه نرم کړي دی باندې مسلمان ته واقع یادېږي او بیا خبر ډېر وږي په دې بچانو کې بادشاہ غالبا دا هارون رشید بادشاہ یو ځل بیت الله شریف ته لاړ او دعا یې کوله جړه نه ورتله به د حرم شریف دروازه ونیسله بیا هم جړه نه ورتله بیا ملتزم تراغي ملتزم د دې بیت الله شریف چې کوم دروازې دا چوکاټ دی د دې سایت دا او دا حجر اسود ترمنځ کوم ځای دی دې ته ملتزم دغه ځای کې د سخت نه سخت زړه والا چې لړ شي قدرتي جړه ورزي هغه ځای ته لړ بیا هم جړه ورنه فزانو یې د جړه د مزرس زیات شوی ولې جړه نه راځي خپشه چې دا جړه ولې نه راځي الله ته دعا کوم جړه نه راځي موږ دا سوچ کړی موږ بس الله سوچ کو څنګه دوام نه کوسه پس مخراخ بس پاس روان شو دا څنګه دعا نشته نه ځان لپاره کو نه خپل اولاد لپاره کو نه درونو خیر لپاره کو بس چې زه خیم او زما چې ډک د پیسو نو موږ وداس کوم دا ډیره ده دا څنګه حالانکه پکار دا چې انسان وکي د ځان لپاره د بچو لپاره د آخرت لپاره د آخرت څخه بدلېږي چې الله مو بخي او مونږ بخي دې څه پته لګي صحابه دي چې وفات کیږي په چغو چغو جاړي ابل صحابي تاسو کې له کولې جاړي یره ایمان د نبی عليه السلام نو ورېدلو چې د جهنميان نمونه د لیکل شوی دي چې پلان کې جهنمي دي پلان کې زوی دي بد جهنمي دي او تر قیامت پورې چې څونه کسان راځي دا غي نمونه په دغه رجستر کې لیکل شوی دي جهنميان دي او اخر کې ورپسې د صفات شوی دي چې بس نور پکې نشته سمته لګي چې زمونږ نوم باغی کې پر ډرک په جوړلې کوم دا څه سوچ کړی مونږ نه روټه ورچې سمو بس ګرځره ګرځنه مړه جنتیان ان شاء الله یو دې کې څه نشته خدا غم مو سره نشته نو بیا وزیر ته وی چې عالمانو ته موزه چیرې ته نصيحت وکي هغه وخت کې چې کوم غټ علما وګي ته بوتل غټ کتابونه لیکلي دي اخر کې یو فوزیل بن عیاض رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ دي د کوټې د پاسه ودلې چې وروډه بو نو د لکه څوکي وي باچا دی وي ښا صبر کو درځم روته بهر له وګته کې صدا او چې دې کله تیارو په قرآنګان نه وي کور کړ اسره نه و نو چې دې کله را کو شو د فوزیل بن عیاض رحمت الله علیه او باچا مر دن نشو د باچا د لاسونه د فوزیل بن عیاض رحمت الله علیه لاسونه سره ولګي نو فوزیل بن عیاض رحمت الله علیه و دونه پاستله لاسونه او د الله تعالی په جهنم په اور باندې سوځي او چې دا خبره وکړه هغه شي باجا په ټرک په جړا نو بعض وخت د انسان د هدایت لپاره وړه خبره کافی وي چې دا غینا عقل زده کینو بکت من خشیت الله بس خبره کوله الله تعالی د زمونږ نه والی او تقوا داری دا نصیب چې شو تاسو په دې خبره نه پوهیږئ خروي د خیر په خوراک څه پوهیږئ نه پوهیږئ ته پوهیږئ تا ولې وکړه ها
نو فرمایي چې شدت ولا حروف اجد قتل بکتی نو یو معنی خدا شو چې ما عموم لقد زنانه چې هغه جړل الله ده هغه جړل او دا د یو اهل عرب چې کومه محبوبه ولا یو قول دی دویم قول دی چې بکت من خشیت الله دې زنانه جړل د الله تعالی د يرنا جړل یې د الله تعالی د يرنا الله تعالی دې چې چا ودونه کړی دی بیان دی الله تعالی نه کومل کی او دغه شان تقوادار او پرهیزګار دي کی او چې نه دي کړی الله تعالی دې ورته نصیب کی او چې یو کړی دی خدای دې ورته نور عمر کی نو څه بیا امین نه وي وې چې موږ یو نه تاینو نو فرمایي چې بعض علماء د اجد قطن بکت په بل مجموعه کې ذکر کړی دی اجد کا قطبت اجد کا قطبت دا حروف بعض علماء داسې جمع کړی دي برحال د شدت او د رخوت ترمنځ نور حروف دي چې هغه ته توسط وي هغه څه وي دا صفت څه وي توسط او د دې چې کوم حروف راغلي دي نو جزري رحمت الله علیه دغه مجموعه لن عمر ذکر کړی دا څه ذکر کړی دا خدا په اصل کې لن یا عمر اصل کې سو نرم شئ عمر دا یو ځل تیز روانو ورسره نور کسانو نبی علیہ السلام ته فرمایي چې لن یا عمر ای عمر نرم شه مززه نبی او عمر سه وی چې مونږ کم کس دا حاجت ته وغي بس روان بهرحال نبی علیہ السلام ته لن یا عمر وی نو جزري رحمت الله علیه دا حدیث ډیر غټ عالم تیر شوی دی په حدیث باندې مطالعه وا چې مجموعه جوړول نو داس دینه مجموعه جوړه کړی ده چې هغه مانم جوړیږي صحیح شو نو لن عمر د توسط مجموعه جوړه کړی ده بعض علما فرمایي چې شاطبی رحمت الله علیه د دې حروف مجموعه عمرو نل ذکر کړی ده عمرو نل او اذا بهتره ده وجه ده چې لن عمر په عربی کې بعضی وخت کې عمر لیکل شوی نو خلک ورته عمرو وي تاسو خیال کړی دا وې ذکر لیکلی چې دا د عمر او د عمر د فرق د بار راځي کله کله اصل نه چرته ورپسې کاتب وو سی واکي او د عمر په دې سونه وي عمر او وو پکې سی واشي سبشي نو چې تا حروف عمرو نل کدي کې سی وایوال نه راځي شاطبی رحمت الله علیه دغه مجموعه جوړه کړې ده شاطبی سی بوي وما بين رخو والشديده عمرو نل د مجموعه جوړه کړې ده شاطبی سی بعض علماء لم نرع دا مجموعه جوړه کړې ده او بعض علماء اته حروف د توسط ولا ذکر کړی دي پنځه خدای دي کنه او درې وسره حروف مدم ذکر کړی دي او د شاطبی رحمت الله علیه دغه طرف ته میلان دي دی وجنه هغه په دې شعر کې ورپسې وای وما بين رخو وشديده عمرو نل وواي حروف المد والرخو كملا هغه ورسره حروف مدم جمع کړی دي نو بیا اته حروف د توسط والدي صحیح شو خو صحیح خبره ده چې کوم جمهور تللی دي چې توسط وال صرف 15 حروف دي او د حروف بینیه وي او حروف متوسطه ورته وي دی وجنه کتاب سوچو کې نو دی وخت کې د حروف په درې قسمه شو یو شدیده محضه چې صرف شدت والدي اواز پکې بندي یو یعنی متوسطه شدیده متوسطه شدیده ځکه چې متوسطه دي او आवाज پکې بنديږي आवाज پکې سګي او یو چې کم دی رخوه دي محضه یعنی مکمل پکې आवाज جاری دی صحیح شو شعر توسو غره چې پوښي به ها صفاتها جهر ورخو مستفل صفات د حروف د جهر دی او بل څه دی رخوت دی رخوت نن مونږ ویل د شعر په اخر کې هو ضد قل د شعر په اخر کې څه دی دا پنځه صفات چې دي ضد ورته وایا نو صفاتها جهر قرن جهر ویلو نو تعالی دا غي ضد لاندې وي محموسها فحثه شخص سكت بیا تطویل صفات جهر ورخو نو لاندې وتزيد ویل دي شديدها لفظ اجد قطن بكت شدت ولا حروف په دې مجموعه کې جمع دي اجد قطن بكت وبين رخو والشديد لن عمر
او پمینز د شدت والا حروف او پمینز د رخوت والا حروف کوم حروف دي لین عمر دي چې دا متوسطه حروف دي بینیه حروف دي لیکن مکمل आवाज جاری دي او نه پکې مکمل आवाज باندې دلته یو مسله چې کوم پیدا کیږي غدا ده چې تاسو موږ ته په سر کې ویلو چې اجدو فحثه شخص سکت ای کاف او تا راغلی ده او تاسو موږ ته ویلو چې دې کې سا جاری کیږي دې کې څه کیږي او اوس درته په شدت کې وی چې اجدو قطن بکت کاف او تا دلته راغلی دي تاوی دې کې आवाज څه کیږي بنديږي دې کې आवाज څه کیږي مسا جاری کیږي او بیا به आवाज بنديږي نو دا بسنګي چې صبر جاری او आवाज با بند وي په یو ځای کې به دا دوه څنګه کی موږ ورته وایو کیږي دا څنګه یو خدای دوه محل جدا دي د دوه سره لاول شدتک کوورت اخر کې ورته سوکا همسک محل جدا شو خبره نشته ته چې نه په یو ځای څنګه جمع کیږي نو دا غي جواب دی ویښه ها داغي جواب دا دی لکه تاسو ناس لکه چې چرګان جنگي څنګه سم کینه کنه څنګه ناس خپلان دې کښه نو سمې درته ویله ها بل جواب دا دی چې نه ساده عامه ده ساسده او आवाज خاص دی ساسده او आवाज خاص دی او نفي د عام سره نفي د خاص سره نفي د عام ناراضي دا منطقي جواب نفي د خاص سره نفي د عام ناراضي منګ وایو आवाज بنديږي سوایو आवाज سره خاص او ساسه نو منګ وایو چې څه بنديږي نو دا نفي د خاص شو کنه نفي څه شو نو نفي د خاص سره نفي د عام ناراضي نفي د خاص سره نفي د عام ناراضي کتابونه وې بیا وې پوښه ها بل جواب ورته کو ورته بل جواب ته چې دوانه څه نه یو ځای کی یو کې سا جاری ده بلکې आवाज بندي سج څنګه جاری ده आवाज څنګه بندي مو ویل کدا خو کیږي تاسو د مرچکی خړلې ها ولس وځي په مزه ورګي په یو ټیم دوانه کارونه کوي کنه کوي خو نه مزه وځي کنه او سړی ته مزم ورګي کنه صحیح شو په یو وخت دوانه کارونه جمع کیږي سړي شدت دی ورپسې سړي همست کیږي بس کیږي ها زمونږ استادانو مونږ ته کړل بعضي علما د پاکستان چې کوم قرا دي زمونږ مشران قرا دي او اوی د همس نه مني هغه وی د دوه صفاتو جګړه رااله یو قوي دی یو ضعیف دی ها نو قوي به وي ضعیف پرې دا کوورت داسې او زمونږ علما ورته وی چې دا صفت لازم دی صفت لازم د حرف نه جدا کیږي دی وجنه غالبا فوائد مکیه کې دی یا کوم کتاب کې تفسیر تجوید کې دی هغه کې لیکلي چې همس اوکي فوائد مکیه کې دی خو چې دې کې د ثا او د سین او د ها بوی را نشي د ثا د سین او د ها بوی را نشي نو دا یو مستند استاد نو ویل پکار دی چې هغه ته د صحیح طریقه وخی دی وجنه بعضي علما غالبا سوي رحمت الله علیه هغه په کاف او تا کې قلقله خفیفه ذکر کړی دا چې په کاف او تا کې سړي یو قلقله قطب جدن کې دا کنه خو وړه قلقله وي په کاف او تا کې دا داغین علما جواب ورکړي چې دا قلقله نه خدا همس دی دا سړي دا قلقله بشان ښکاری لکه کوورت صحیح شو بربک صحیح شو فرمای شديدها لفظ اجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر پوښ دې څه پوره خبي پوښوي یوزل عمر رضی الله تعالی عنہ راغنو یو اخر ورته بلوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان دي باندې کتاب لیکل شوی نساء النبي صلی الله علیه وسلم یو عالم لیکل د نبی اسلام په بیان باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیانو کې یو بیبي او صفیه رضی الله تعالی عنها
او د دې دا مخ يهودانه خو بیا مسلمان شو او لارم يهودي نو اکثر به عائشہ بي او حفصه رضی الله تعالی عنها د عمر سے بلوروا خبره مې ذکر آیا ده دی به څنګه ده صفیه رضی الله تعالی عنها یو خدای چی تا نو دی ورته کله په لاس اشاره کوله چې ته وچیته ایوانو بیان او کله به ورته چې زمړ استخو لار دی يهودي دي او موږ د صحابو لوريان دي ابوبکر سي او عمر سي لوريان دي یو ځل نبی عليه الصلاه والسلام کور طلاق ډېر جړل نبی عليه السلام ورته ولې جاړي ودا سي عائشہ بي او حفصه بي ما تداسه خبره وکړي ها نو ته ورته وایې کنه چې زه د دین نسب چې کوم دی هارون عليه السلام ته رسیدلې دي صفیه رضی الله تعالی عنها نه د دې چې بس نسب رسې کنه د هارون عليه السلام ته رسیدلې ورته چې سبا وی راشي ته ورته وایا چې زه خو د یو پیغمبر لوري مو بل پیغمبر می تر دې ټول خاندان مو پیغمبران ډېر خاندان کې پیغمبران ډېر راغلي دي او تاسو چې کوم دي د صحابي لوريانی نو چرته پیغمبر او چرته صحابي بازاري خالد سبا دې خو دې وګه را دي چې د بدی سره ګورم هغه بیا راغلي اوس ورځې پس چې راغلي دي به دې کوي کنه چې خو د يهودي لوري هغه ته چل چې تاسو چا لوريانی هغه د صحابه وي تاسو د صحابه او زد د نبی په اولاد کې هارون علیه السلام او موسی علیه السلام هم یوم لار دی یوم ترکی بدوانه چې کړي دي بس تلي دی بس جواب ورکوله ځکه چې صحابي او چې پیغمبر درجه ته ونه رسیدل سره پس نبی علیہ السلام عائشہ بی کر چراغي نو عائشہ بی جړل نبی علیہ السلام ورته ولې جړل ورته ته نه تاسو کوم ته الله تعالی پیغمبر را لګره او که خو ته جوابونه خودلو تر لګره دا خبره خو استاده دا وی دا غي نه ده دا وی تا خو ده